وإذ قال ربك وهكذا جوز قال من الملائكة فرشتوتا إني خالق بشكل پیدا کون کی بشر انسان من صلصال اوچ کرندون کی خطر من حمد طور چکړی مسنون ساشي فإذا سويته بأكل برابر جوړ کړم دي ونفخت فيه أو حكم بديك من روحي فقدرونا فقعوا له تاسو پرې ځکه ساجدين فسجدا فسجد الملائكة فسجدوا فرشتو كلهم طول الجميع أجمعون فجمع إلا إبليس سوى إبليسنا أبا إنكار أن يكون شديد مع الساجدين سجدتهم كسرى قال أبي فرمائي يا إبليس ما لك فتاسوش ألا تكون تشرك مع الساجدين سجدتهم قال دوي لم أكن لأسجد نين جزاء كما سجدوكم لبشر إنسان خلقته پیدا کړی تا من صلصال د اوچ کرندون کې خټینه من حمأ تور چپړینه مسنون خاشمينا قال فرمائي فاخرج منها وزل جنتنا فإنك رجيم بشكته درشون أو باقي يوم دليل التوحيد الله سبحانه وتعالى أغلى الإنسان تخليق لي ده الله جل شانه قدرت يودي دوي شاكا أغلى حضرت الإنسان جل الله تبارك وتعالى لها بڑی خیستہ خلی نمونہ دی پیدا کرے لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم بہترین ڈھانچے پیدا کرے او اشرف المخلوقات جو کرے او بیا دی انسان یو عضو یو اندام خپل مقام باندې خپل ځای باندې یو ډېر لوی الله قدرت دی او قرآن مجید کې بار بار الله جل شانه انسان ته یاد دهانی کوي چې دا خپل تخلیق یاد ساته چې ستا تخلیق هغه د خورینه خټینه او داسې خټه چې هغه اور باندې پخکړی شوي او هغه خټه چې کوم څښا شوي او هغه خټه چې کوم چې کړه او څښا د هغې نه ستا تخلیق شوي دی نو په دنیا کې غرور او تکبر کفر او شرک دا مه کوه بار بار الله تبارک وتعالی د انسان تخلیق هغه حقیقت ذکر کوي او پرونی چې کوم دو آیتونه مبارکو په هغې کې فرمایي چې موږ انسان پیدا کړو د اوچې کړنګېدونکي او چې کړي او څښا شوي خټې نه او جن پیدا کړو د اور نه ګرم اور نه اوس چې کله الله تبارک وتعالی د انسان د حضرت آدم علیه السلام ډانچه د خورې نه جوړ کړو فرشتو ته وفرمایل چې زه دا ډانچه تیاروم او په دې کې خپل طرف نه روح چې دی په دې کې وپوښم واچوم تاسو بیا ته سجده وکړئ نو ټولو ملایکو سجده وکړه چونکې دا شیطان چې ابلیس عزازیل د نور د حضرت آدم علیه السلام نه زرګونه کاله مخکې الله تبارک وتعالی در پیدا کړو او دې په دې مقدس ځمکه باندې په چپو چپو باندې سجده کړو عبادت کړو او زرګونه کاله د عبادت کړو د الله ډېر لوی علم ورسره ډېر لوی فهم او ډېر لوی عبادتونه د هر څه کړو تر دې پورې چې د خپل عبادت په بنیاد باندې الله تبارک وتعالی ته دومره قربت ورکړه چې د ملایکو استاد الملائکه وګرځېدل او تر دې پورې چې د ځمکې نه اوچت کړی شو فرشتو سره ملایکو سره ژوند کوو د ځمکې نه اسمانونو ته ورسېدو فرشتو ته ورسېدو نو چې کله د فرشتو لپاره دا حکم راغی چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو دته هم پکې دا حکم وشو ته هم آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو چونکې دې چې کله سوچ وکړو چې زه خو د دې انسان نه په تخلیق کې افضل یم چېرته دې یو څښا شوي او بدبوداره خټې نه دې پیدا کړی شو او زه یو ډېر حساس او حسیس او ډېر پاک اور نه پیدا کړی شوی زما مرتبه چې د اوچته ده د اور خصلت دا ده چې دا بلندي غواړي او بلایي غواړي اوچتوالی غواړي او د خورې او د خټې تقاضا ده چې د عاجزي او انکساري غواړي نو زما مرتبه به هر حال د ده نه اوچته ده نو زه ته څنګه سجده وکړم نو ده د عقل نه کار واخیستو چې کله هم یو انسان د دین اسلام په مقابله کې د الله او د الله د رسول حکم پرېږدي او د عقل په تنازل کې کتل شروع کړي نو به دې ګمراه شي څنګه چې شیطان ابلیس ګمراه شو باوجود خپل علم نه باوجود خپل عبادت نه د باوجود خپل فهم او ریاضت نه ګمراه شو دې وجه نه حضرات مفسرین کرام لیکلي دي چې په دې شیطان کې درې عینه او څلورم عین پکې نه او که څلورم عین پکې وي نو دا ډېر لوی مرتبې خاوند دا شیطان ډېر لوی عالم دومره اوچت عالم چې د ټولو ملایکو استاد الملایکو ډېر لوی عالم یو عین پکې دا او ډېر لوی عابد دومره لوی عابد چې د ځمکې یوه چپه داسې نه وه چې د پې سجده نه ولګول د ځمکې په چپه باندې د زرګونه کاله عبادت کړ ډېر لوی عابد ډېر لوی عالم ډېر لوی عابد او ډېر لوی عارف معنا پېژندلو والا دومره لوی عارف او دومره لوی پوهه ورته حاصله وه عین په داسې وخت کې چې الله رب العالمین ته وایي چې اخرج منها فانک رجیم د جنت ته وځه ته راټېل شوي وان عليك اللعنه الى يوم الدين تر قیامته ورته لعنت ورېږي عین د لعنت راورېدو په وخت کې هم دومره معرفت ورته حاصل و پوهه ورته حاصله وه
ان پدې وخت کې دعا وکړه چې یا الله انزلني الى يوم يبعثون مته قیامت پورې مهلت راکړه دا پته وکړه لري عارفو چې دما دعا په قبلي او دعا قبول شو نو ډېر عالم ډېر عابد ډېر عارف دا درې عین پکې و سلورم عین پکې نو عاشق نو کله کې دا سلورم عین پکې وي عاشق وي نو عاشق د خپل د معشوق په حکم باندې ځان قرباني دا نه ګوري چې یاره پدې کې زما عقل سوي او زما سوچ سوي دا نه وي څنګه چې موږ تاسو یو عام مسلمان د الله د حکم د الله د پیغمبر عاشق چې څنګه د الله او د الله رسول حکم کې دا سوچ نه کوي چې زما د یو کس او د سماج نو دغه لپاره حکم دا چې دا مخ منځي لاسونه ورته سر مسک کې خپل وي حالانکه سر باندې مسک کول سره سکی یا لاسونه خپل د ګندشي او د سماج کې نو یا چې د غسل جنابت پیښ شي نو ګندګي د کوم ځای نه وي او منځل د سر فرض شي د ټول بدن فرض شي د عقل خلاف دي او چې د شریعت حکم دی یو عاشق د الله او د الله رسول هغه بنا چې د الله او الله رسول په خبر باندې عمل کوي نو دا شیطان چې عالم او عابد او عارف او عاشق نو بلا چې د خپل محبوب رب حکم نه لري او نن بچی دی راته شوی رجیم د باندې او د تکبر کې مبتلا شو تکبر عزازیل را گناهگار کر در زندان لعنت گرفتار کر در لعنت په زندان کې گرفتار کړ تکبر د وجه بهر الله تبارک وتعالى فرمایي وإذ قال ربك او ربنا جوز رب الملائكه فرشتو ته اني خالق بشكل پیدا کوم کې بشرا انسان ده من صلصال د کوچي رنگیدون کې خټه من حمل تور چکړي مسنون خاشوي فإذا سويته بأكل چې برابر جوړ کړم دي ونفخت فيه او کوم پدې کې من روحي خپل روح فقعوا له تاسو پرې وځي دته ساجدين فسجدا فسجد الملائكه فسجدوا فرشتو كلهم طول اجمعون قجم الا ابليس سوى ابليس نو دا ابلیس اگر چې فرشتو کې داخل نو خو ضمنن پاره کې داخلو اگر چې دا فرشتو د جسم نو د فرشتي د کړهنا د نور نه پیدا دي او ابلیس چې دا اور نه پیدا دي د جناتو د جسم خو چون کې دا په منځ کې ناستو قاصدو او دا په منځ کې ژوند کو دا استاد ملائکه دی وجه ضمنن پدې کې دي داخل دي ابا د انکار ان يكون مع الساجد ان يكون شديد مع الساجدين سجده کوم کو سره انکار قال يفرمای الله تعالى يا ابليس ما لك فتاسوش الا تكون نشوي مع الساجدين سجده قومكم سجده كل من فتاس چلوش ولي زما حكم انكار قال دوي لم اكن نمز لاسجد سجده لبشر انسان خلقته جت پیدا کړه من صلصال د کوچ پرنګیدون کې خټه من حمل د تور چکړینا مسنون خاشي دغه خورنا خټینا خاشي بدودارا خټه تا پیدا کو دته څنګه سجده او مخکې چې انا خیر منه زدنا غره نو دا تکبر کې د ابلیس مبتلا شو او الله تبارک وتعالى د حکم په مقابله کې چې خپل عقل جنګو شروع کړ چې کله انسان د الله او د الله رسول د حکم په مقابله کې د عقل کار مشتل شروع کې بس دي ګمراه نو دین اسلام د نقل نوم دی عقل نوم دی د انسان عقل دا ضرورت طرف ته گمراهي طرف ته وزي او د عقل په هغه صورت کې صحیح استعمالي چې کله د شریعت تابع د الله او د الله رسول د حکم تابع دی د عقل نو دا به کامیاب قال فرمى فخرج منها وزدنا فانك رجيم بس بشكل ترى شيء الله تبارك وتعالى حكم فرمان جنت نوزا او دي جنت کو استل شو کدي سے باندې په باندې شي د جنت هغه نعمتونه حرام شو او دي هغه عزت مقام او مرتبه چې الله تبارك وتعالى ته ورکړو دي عقل د پیروکاری د وجنه د عقل په اتباع او تکبر د وجنه دي هغه ټول نعمتونه دي محروم شو